اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه یې ملګرو؟ امید در به کوم چې ټول بخیر ټیک ټاک په زما د طرف نه سلامونه ومنئ. ملګرو زما د وړوکي شان پیغام ډیر لوی مطلب دی ستاسو دپاره، خصوصا در کومه چې ستاسو ته یو اګاهي وکړمه. ملګرو زه په دې ټایم کې په ایران کې د اصفهان شهر نه دا پیغام تاسو له در کومه چې ملګرو د دې ځای نه څنګه چې تاسو ته پته ده چې د تپتان ګیټ بند دی، بارډر سیل دی، خو ملګرو دا اوس سیل شو، اوس بند شو، ټیک شوله. د دې نه لږې ورځې مخکې د ایران نه د زرګونو په حساب باندې خلک دروتی د غلا په لارو باندې چې د هغوی نه د حکومت سره انټري شوې ده، نه د هغوی ټیسټ شوی دی، نه حکومت ته دا پته شته دی چې یاو دا خلک د دې ملک نه راوتی دی، بس درغلي دي په مخه او درغلي خپلو کورونو ته. صحیح شوله چې په هغې خلکو کې د ټولو نه زیات تعداد پنجابیانو کې دی، په هغې کې د منصیرې کسان دي، په هغې کې د مردان کسان دي. صحیح شوله ملګرو، دا ذمواري اوس تاسو جوړېږي. هغوی خو د ملک نه دروتي دي په غلا په لارو باندې، زه په خپل هم دروتلم، خدای ګواه دی چې زه په خپل هم د دې حالاتو نه مخکې په دغې لارو باندې درتللم. او چې کوم ملګري را سره و نو بېشکه هغوی که دا ویډیو ونګوري نو هغوی دې په کومنټس وکړي چې ستاسو ملګرو ته معلومات وشي چې او د دا خبره رښتیا ده یا دروغ ده. زه په خپله د غلا په لارو دروتلم، زما سره چې کوم ملګري و د هغوی سره ما دا خبره کړې وه چې ګوره کله هم د دې ملک نه ووتو او الله پاک کراچۍ ته په خیر خیریت ورسولو نو وړاندې به ګوره خپل ټیسټونه کوو، که پرایویټ دي، که سرکاري، که پیسې که هر څه کېږي، خو وړاندې به خپل ټیسټونه کوو، ځان به کلیر کوو، د هغې نه بعد به بیا د خپل کلي بس ته خېږو د کراچۍ نه، بیا به ځو کور ته او خپل کلي ته. ټیک شوله ملګرو، خو د هر چا خپل خپل سوچ دی. به هر حال د دې ځنه چې کوم خلک درغلی دی د غلا په لارو باندې نو هغه ګوره بغیر ټسټه درغلي، بغیر کلیر درغلي، بغیر سینټرۍ درغلي. نو ملګرو په هغې خلکو باندې خصوصا نظر وساتئ، ځکه چې ګوره احتیاط ډېر زیات ضروري دی. که مونږ چېرې نظر انداز کړو دا مسله نو ګوره الله مکه الله مکه د دې زمونږ ملک ګوره ډېر کمزوری دی، بیا به ګوره د هغې ملک الله دې نه کړي داسې حالات پی لکه نن چې د ایران او د ایټلیا حالات دي. ځکه چې دلته کې هم په وړاندې کې 15-16 کسانو کې دا مسله ښکاره شوه، د ایرانیانو نظر انداز کړه، مونږ نظر انداز کړه، په چوټۍ کې به ګرځېدو، ملګرو له به تللو. بیا ملګرو د هغې 6 کسانو نه نن تعداد ورسېد 18,000 ته. نن په ایران کې د 18,000 د پاسه په کسانو کې دا مسله ده او په 24 غنټو کې د زرګونو په حساب باندې دا مسله په کسانو کې ښکاره کېږي او هر 10 منټه بعد دلته کې یو سړی د دې نه مري. نو ملګرو د ما د خبرې مطلب دا دی چې ګورئ په دغې خلکو باندې خصوصا نظر وساتئ، ځکه چې بې احتیاطي مه کوئ. اوس هم د سره ټایم شته دی د پاکستان او کم خلک چې دی زمونږ پښتانه دي، پنجابیان، هر څوک ملګري چې دي چې زما په ژبه پوهېږي هغوی ته زه وایم چې اوس هم د سره ټایم شته دی او اوس احتیاط وکئ. او ګوره بیا به ګوره خفه یو او الله دې نه کړي، ځکه چې په دې کې زمونږ د ملک، زمونږ د بچي، زمونږ د کور کلي، په دې کې زمونږ دا مسله ده، زمونږ د کام قبیلې مسله ده. په دې کې ملګرو کم خلک چې د ایران نه د غلا په لارو درغلي په دغې خلکو خصوصا نظر وساتئ، وګورئ او په هغه باندې نږدې انتظامیې ته راپورټ وکئ، په هغه باندې کمپلین وکئ چې د هغه ټسټ وشي او کلیر شي. صحیح شوله، هغه زمونږ ورونه دي، دشمنان نه دي زمونږ په شان پردیسیان دي، مسافر دي، خو به هر حال که هغوی کلیر نه وي او هغوی خپل ټسټ او دغه نه کړی او هغوی د دې وجې خپل ټسټ او دغه نه کوي چې یاره الله مکه که په ما کې دا مسله ښکاره شوه ما به داسې کړي ما به داسې کړي، نه، دا د ستاسو ذمواري جوړېږي. کمپلین پې وکئ چې د هغه ټسټ وشي، د هغه تاسو ته کلیر شي، ځکه چې د هغې یو د وجې ګوره ستاسو ټول کلی خرابېږي، د هغې یو وجې د یو وجې 20 کسه بیماریان نه کېږي. نو ملګرو زه راته زه کوم چې نظر انداز کوئ یم، اوس را سره ټایم شته او د کوم ملګرو ته چې چوټیانې میلاو شوي که سرکاري کسان دي او که پرایویټ دوکانونه او مارکیټونه دي، ملګرو زما 15 ورځې چوټي ده، چوټي مې ده او 5مه ورځ مې ده په خپل کوارټر کې ناست یم، صرف موس کوم او په خپل ځای سملم، بهر نه وځم. دا ولې احتیاط ضروري دی، د افسوس نه احتیاط بهتر دی. سبا چې بیا خفه یو نو د هغې نه ښه دا ده چې خپل احتیاط کوو او په الله باندې مې ځان سپارلی دی. نو ځکه راته وایم ملګرو په دغې خلکو خصوصي نظر وساتئ، هغه زمونږ ورونه دي، زمونږ دشمنان نه دي، خو نظر پرې وساتئ ځکه چې دې کې زمونږ د کلي، زمونږ د قوم، زمونږ د ملک سوال دی، زمونږ د کور بچي، زمونږ د مور پلار په دې کې سوال دی. نو ملګرو په دغې خلکو خصوصي نظر وساتئ چې د هغوی کلیر شي، هغوی ټسټ وشي چې او دا کلیر دي نو څه مسله نوره شته دی نه، خبره صرف دقه ده. ملګرو مونږ په دعاګانو کې یاد ساتئ او دعاګانې به راته کوو او ستاسو ورور محمد ریاض. السلام علیکم.